أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. مخکې آیاتونو کې مسله د توحید ذکر کړو په هغې باندې دلایلو بیا وی راشي دا مسله ومنئ که تاسو د دې مسلې باره کې او د دې کتاب په باره کې د پیغمبر په باره کې څه شک شبهات لرئ نو تاسو یو صورت جوړ کئ په شان د قرآن کریم باندې یوازې تاسو نه څومره چې تاسو نه کېدی شي څومره خلک د هغې نه تاسو امداد اخیستی شي امداد ترې واخلئ او یو صورت جوړ کئ. که تاسو په دې خپلې دعوه کې رښتوني یئ نو دغسې وکئ. ونه شوه الله وایي نه شئ کولی چرې بیا هم ونه کوئ نو خبره داسې ده چې ځان دغه جهنم د اور نه بچ کئ چې په هغې کې به خلک هم وسوځي ګټې به پکې هم وسوځي. دغه تخویف اخروي د پاره د کافرانو چې دا کافرانو د پاره تیار کړی شی دی ورپسې بشارتو زیری و مسلمانانو له چا چې ایمان راوړی عمل صالح یې کړلی د هغې دپاره جنتونه دي داسې جنتونه دي چې هغې کې لاندې نهرونه وبهیږي رزقونه به وي خوراکونه به وي میوې به وي. دې دپاره په دې کې بیبیانې پاکې ساتلې شوي وهمي او بله دا ده چې دا جنت داسې دی چې دی به په دې کې همیشه بیا به پکې مرګ نه وي. دا څلور خبرې د جنت په باره کې وکړې. اوس هلته کې څه خلک وو نو هغې اعتراض شروع کو. اعتراض یې دا و چې موږ ستا خبره نه منو ولې ستا په دې کتاب کې ستا په دې مثال په دې کلام کې مثالونه دي په کوم کلام کې چې مثالي نو هغه د الله کلام نه وي. لہذا ستا دا کلام چې دی نو دا د الله کلام نه دی دا د هغې خپل څه جوړ شوی منطقو الله رب العزت په هغې باندې رد کوي. خبره بل ورځ شوې وه چې الله رب العزت باندې د خلکو د کلام باندې قرآن باندې اعتراض چې کاو نو دا دې وجې نه کوو چې دې صورت نه مخکې صورت عنکبوت نازل شوی او په دغه صورت عنکبوت کې د دې الهو ته د دې خدایانو ته د دې بوتانو ته د جولا دجالي نسبت یې کړو چې هغه داسې کمزوري دي چې هغه هېڅ نشي کولی په خپله باندې بل ته محتاج دي او کم چې دغه مشرکان دي نو د هغې نسبت یې د جولا سره ورکړو نو دوی په هغې باندې غوسه و چې دا خو موږ ته جولاګان ووي او زموږ د بوتانو ته د جولا جاله ووي نو په ضد باندې ودرېدو اعتراض یې وکړو ستا دا کلام د الله کلام نه دی ځکه چې په دې کې مثالونه دي او په کم کلام کې چې مثالونه نه د الله کلام نشي کېدی الله په هغې باندې د هغې په خبره باندې رد کوي.
دا خبره دا مثالونه چې الله بیانوي نو په دې کې دوه خبرې کیږي. څوک چې منون کی دي ایمان والدي نو هغه پوهیږي چې دا حق دي او کافران اعتراض کوي. نو په دې باندې ډېر خلک الله گمراه کوي او ډېر خلکو ته په هدایت کوي. دا خبره وشوه نو هدایت چاته کوي؟ په هدایت باندې مضبوطی او چې کم یو دا نور دی نو هغه گمراه کوي. گمراه کیږي څوک؟ هغه څوک چې هغه په دین کې دي نه، د دین نه وتلي خلک دي او د هغې درې بد خصلتونه دلته کې ذکر کوي. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یو خو لوز ماتی، دویم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، دی کټ کوي هغه څه الله حکم کړل دا غي په یو ځای کولو باندې، او دریم دا چې ويفسدون فی الارض، دی پزمکه فساد کوي. دا درې خبرې په دې خلکو کې دي. نو چې دا درې خبرې پکې دغه فاسقانی نو د دې آخري انجام دا دی چې اولئک هم الخاسرون. دا خبره دې پورې ذکر کوي د نرستو بیا انعامات دي. الله رب العزت ګڼ انعامات په دې خلکو باندې کړلي. نو دا غي بعضی تذکری دلته کې کوي. د نشنا شتکول زمکا پدې کې چې څومره سدي الله ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړلی، اسمانونه ستاسو د لپاره پیدا کړلی، ورپسې د آدم علی السلام د پیدایش تذکرہ، بیا د آدم علی السلام سره چې کوم خبرې شوي دي، کوم داغه باندې احسانات شوي دي، نو هغه احسانات هم داسې دي چې هغه په پلار باندې چې احسان وشي نو دا داسې لکه په زوی چې شوی او زوی دا منی زما په پلار باندې دا احسان کړل نو څه د احسان نشم یېرولی وي. او نو ستا پلار آدم علیه السلام باندې چې الله احسان کړو، د ځمکې خلیفه جوړ کړو، الله ولا علم ور کړو، او د ملائکو مسجودی ګرځولو، د ملائکو امامي ګرځولو، هلته کې په جنت کې وسولو. دا ټولې خبرې دا انعامات دي. نو خلق وای چې سپی ته خلق وای کوریشنو د چا د مخې ورګه دومره نعمتونه تا باندې شوي دي نو ته ولې خلاف کې؟ دغسې نور ورپسې بیا راځي. آدم علیه السلام ته ویلي دغې ونې ته ونه نږدې کېږي، هغې ته نږدې شو، دا یو خطا وه. نو الله وی معافی مې ته کړله. خطا داسې خطا نه ده چې ګناه دی، ګناه نه دی، لیکن بیا هم خطا ورته ویل کېدی شي، هلته خبره به پرې کوو انشاءالله. نو د هغې معافي مې ورته وکړه. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقینا الله نه منع کیږي. یو لا یستحیی بمعنی راضی، لا یستحیی نه منع کیږي الله. یا دا لا یستحیی موږ عام بعضی پښتو کې معنی خلق کوي یقینا الله باک نه کوي، بل معنی راضی یقینا الله نه پرېږدي. بیانول د یو مثال د ماشي، فما فوقها یا لپاس د ماشي نه الله باک نه کوي. د بیانول د یو ماشي، د یو مثال د یو ماشي یا د دې نه زیات په وړوکوالي کې وړوکی دی نه وړوکی نور صحیح الله باک نه کوي. الله د دې باندې یو خبر راځي، خدا عام طور باندې د بعضې خلکو د پاره یا د الله د پاره بعضې داسې الفاظ سړی استعمالي نو دا سب بیا ادبي غونته کي. الله په باره کې یو سړی داسې وایي لا یستحیی، الله حیا نه کوي، الله شرم نه کوي. نو الفاظ لګوړې داسې چې ښه نه ښکاري. نو حیا او شرم هغسې یو کار نه کولی. یو سړی وایي دا ډېر زیات حیاناک دی، مخې له نه راځي، دا ډېر شرمګیر دی، مخې له نه راځي، دی خبره نشي کولی، دی ودرېدی نشي.
نو کله د حیا وغیرہ د دې خبره چې د دې هغه لازمی نتیجه هغه ذکر کولای کیږي دلته کنه ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الله د پاره حقیقت کې نه استعماليږي دا غي مجاز استعماليږي لکه غضب ده غضب د الله د پاره استعماليږي نو غضب څه ته وي غضب چې کوم حقيقي معنی وي نو هغه د الله د پاره نه استعماليږي دا و مجاز کی استعماليږي وي غضب ویل کېږي دیتا انسان په باره کې عام طور باندې چې کله د غضب خبره راشي نو د په یو خبره باندې غوسه کېږي نو چلو کې د وینې رفتار زیات شي د هغې د وجې نه د حواسو کې د په اندامونو کې د بدلې اغستو په زړه کې د بدلې اغستو هغه جذبه پیدا شي ناغه ته غضب وای د وینې د رفتار د تیزېدو خلک چوي بلډ پریشر هاي شوی دی دا غضب دی یو خو زړیا سي سنور خبره داغه د وجه بلډ پریشر هاي شي کله یو سړی هلته یو سړی خبر وته کی د غوسه شي بلډ پریشر تیز شي نو چې بلډ پریشر تیز شي غضب راغی غوسه راغله نو چل کوي دی اوس انتقام اخلي بدلا اخلي د په بل باندې مخامخ سړي باندې اوس د گزار کوي نو الله د پاره داسې الفاظ استعمال شي نو د حقیقي نه معنی نه مراد بلکې معنی بدایي الله غضب کوي مطلب الله سزا ور کوي دیلا د غضب معنی باندې بیا په سزا باندې نو ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه یقینا الله نه منکیږي د حیا غ لازمی معنی الله نه منکیږي د بیانولو د یو مثال د ماشینا فما فوقها یا لپاس د ماشینا لپاس د ماشینا دا لپاس والے چې دینو دا کوټواله کې ده په حقارت کې ده ماشه دی او که د ماشین نور وړو کې شه ده الله دا غینه نه منکیږي ولې دا ټول د الله مخلوق ده ها زما استاد لپاره د بازي خبري دا غینه من کړل دا سی بنا وای لکه یو سره دعا کوي نو دعا کې دا سی ویل شي یا رب جبريل اے د جبريل ربا اے د پیغمبر ربا مال داسې وکي اے د ټول جهان ربا خالقا مال داسې وکي ویل شي لیکن جوست اے د ماشو ربا اے د چنجو ربا دا بیا د به الفاظ غوند ښکاری نو دې د دینه علماء منع کړه دا بنوي نور دا غي رب الله ده نو ټول ویل شي رب دې د ټول عالم ده عالم کې جسم ردی دا غي ټول رب دې دا غي ټول پالون کې دې اغي رازق دې خالق دې مالک دې دا غي خدا بیا پکې چې وینو هغه څوک به یادې چې هغه شان شوکت کې هغه غټي ناغه ویل شي جبرئیل علیہ السلام دې غټ شان او شوکت دې پیغمبران دي نو داغي شان او شوکت غټ ته ناغه ویل شي یا رب محمد یا رب جبريل یا رب سليمان یا مفهم سليمان وغیرہ وغیرہ ویل شي لیکن دا د چنجو د دا نوم چې اخلي او الله ته نسبت کې اے دو چنجو خالقہ اے د میګو خالقہ اے د وینو خالقہ نو خالق خود ہے لیکن دا الفاظ د بیا د به غونته کې دي دی وجنه معنا دا نو ان الله لا یضرب مثلا ما بعوضه یقینا الله نه منکیږي د بیانولو د یو مثال د ماشینه فما فوقها یا لپاس د ماشینه د ماشی قران کریم کې ډېر شی حیواناتو تذکرہ شتي تر دې پورې چې بعضی شی چې هغه ډېر وړو کې د ماشینه بم وړو کې وینه دي داغه تذکرہ بغشتي ګر ماشه چې د ډېر شی اندامونه دي د دې اندامونه د هاتی نه زیات دي
هاتی اندامونه لږ دي او د اندامونه زیات دي. څنګه چې د هاتی خړتم دی داسې دم خړتم شتي. د پکې دوه خپې زیاتې دي او وزر یې زیاتې دي. نور څومره اندامونه چې د هاتی دي امر د دي او دا پکې د زیات دي. دوه خپې لکه د شپږ خپې دي او د وزر دي. د هاتی هغه نشتی. نو وړوکی د ماشي نه څه شي نو یو دغه شو چې وینه ده دا یې تذکره نوم قرآن کریم کې داسې راغلی چې د سلیمان علیه السلام چې کله هغه وفات شو نا په امسا باندې ولاړو. امسا باندې ټیک والی ولاړلی لږ وخت نه تیر شوی تقریبا کال تیر شو. نو وینه په هغې امسا باندې ولګېده. امسا یې وخوړه هغه کچه شوه. د سلیمان علیه السلام زور وپې امسا ماته شوه. سلیمان علیه السلام رارتاو شو. یو کال بعد جناتو ته پته ولګېده او دا خو لښتې ته چې وکاته لښته ټوله ډډه شي ده. نو دا په لږ ورځو کې خو نه کېږي. عام مفسرینو علماو لیکلي یو کال تقریبا. جناتو ته هم پته نشي د غیبو په غیب باندې نه پوهېږي. هلته مخامخ ولاړله یې یم لیکن پته ورته نه لګي دا ژوندی دی که مړلی. نو د ماشي د هلته کې تذکره راغله. بل د ماشي دی نو د ماشي وزر چې دی نو هغه د ماشي نو بیا وړوکی دی که نه ډېر وړوکی دی. نو د ماشي وزر د هغې تذکره حدیث کې ده. حدیث کې راځي چې لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة لما سقى الله كافرا شربة ماء قط. کچره د دې دنیا حیثیت د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر مقدار وې مطلب دی چې دینا کچره وې نو کافر باندې به ګټ اوبه نه وس کولې خو د ماشي د وزر مقدار نه ده ځکه هلته کې هغې مزې کوي. نن دنیا کې هغې لګیا دي په مزو کې چرچو کې دي څه کوي. مسلمانان دلته کې هغه په پریشانو کې دي. عام مسلمانان چې ګورې هم پریشانو کې بیا دلته خو زموږ خاص غریبوالی دی ټول پریشانو کې دي. یو طرف ته ګراني ده بل طرف ته څه دي ډېر شی څیزونه دي ټول پریشان دي. دغې څیزونه د مال او دولت د وجې نه دنیا د وجې نه پریشان دي. دا دومره بل را پسې راغلی وي کله وایي دا وړه دومره ګران شو تیل دومره ګران شو چلو هلته کې د راتلو لار نشتی او د تلو شتي. غریب سړی هلته کې محنت کوي مزدوري کوي هغه به دا شیونه سر ته کله رسي پې پریشانه دی. او هلته کې کافر لګیا دی مزې کوي دنیا کې وروستو د هغه دپاره بیا ځای خراب دی. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. نو هغه کسان چې ایمان یې راوړلی نو هغې پوهېږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی دا پوره بیان دی دا ثابت دی دا رښتیا دي د دې د رب د طرف نه. واما الذين كفروا او هر هغه کسان چې کفر یې کړلی فیقولون هغوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړله الله په دې مثال بیانولو سره. الله جواب ورکوي یضل به کثیرا ګمراه کوي الله په دې سره ډېر ویهدی به کثیرا هدایت ورکوي په دې سره ډېرو ته. یاد ده یضل به کثیرا ښکاره کوي الله ګمراهي په دې باندې د ډېرو ویهدی به کثیرا او مضبوطوي الله په دې سره ډېرو لره. هلته کې کافر واوري هغه خپل په کفر هغه ښکار شي دته د دې مثال بیانولو څه ضرورت وس د هغه کفر ښکاره شي. او چې کله مؤمن دی نو د هغه دی ښه کلک شي دا هم ښه مضبوط شي. وما یضل به الا الفاسقین نو ګمراه کوي په دې سره مگر فاسقان. دلته کې نسبت کیږي الله ته. الله هدایت ورکوونکی هم دی الله گمراه کوونکی هم دی لیکن عام طور باندې دا نسبت الله ته دغسې نه کوو.
نسبت الله تکول کیږي مخکې یو ځای تیر شو دلته کې نسبت الله ته کیږي د گمراهۍ په دې وجه باندې چې الله دا پیدا کړلی دا گمراهي پیدا کړله هدایت شیزونه هم پیدا کړلی د گمراهي هم پیدا کړلی نو چې کله یو سړی په گمراهۍ په لار باندې لاړ نو هغه ته دا الله گمراه کو کني الله پچا باندې زور نه کوي چې ته حساب گمراهۍ طرف ته لاړ شي ودغه قران کریم راولېګو نه قران کریم بیان شو نو دچا سوچ مؤمن دی نو داغه ایمان خک لک شو او سوچ گمراه دی ناغه د گمراهی داغه ښکارا شو نو زکه وته یذل بی کثیر ډیر په گمراه کیږي ډیر گمراهی په ښکارا کوي الله حق خبره چې کله وکي د گمراهی بخکار شي د فسق بخکار شي د نافرمانی بخکار شي دشمنی بخکار شي یذل بی کثیر و یهدی بی کثیر ما یذل بی للفاسقین او نه گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان الذين ينقضون عهد الله دا هغه کسان دي دا فاسقان فاسق څوک دی د حق نه وتل د دین نه وتل دا الله د تابعداري نه وتل نو دا هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله من بعد میثاق رسل د په خولو دا غینا یو وعده الله په کړل د دې سره یو پیری وته خبره کړوا الستو بربکم دا ټول چې را پیدا کړو واړه را پیدا کړو دومره واړو چې لکه څومره چې دا واړه میږي دي د دغه په انداز باندې انسانان پیدا کړو د دې میږي پیدا کړو میږي نو انسانانو خو دومره نری او دومره واړو نو الته کې وته وی الستو بربکم ولې زستاسو رب نیم ټول وی بلا ولی نه ته زموږ ربي الته کې یو لوس شو بیا الله رب العزت کم یو سړی چې پیدا کوي کم یو وړوکی چې پیدا کیږي ناغه په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وی قران کریم کې الله رب العزت وی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرت د الله هغه دی چې الله پاغه باندې خلق پیدا کړلی هغه فطرت د اسلام دی اسلام باندې الله خلق پیدا کړلی نو چې اسلام باندې پیدا شونه بیا سکی بیا یو فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه مور پلاره سوسایټی دا معاشره دا هغه خراب کی سوک یهودی کی سوک نصرانی کی سوک مجوسی کی سوک سکی گا اللہ رب العزت ته بیام کتاب راولېګو پیغمبران راولېګل خبره مضبوط شوا بیام دې نه منی ويقطعون ما امر الله بیا یوسلو کټکې دی هغه څه چې الله حکم کړل پاغه سره د یو ځای کولو الله وی دا یو ځای کې دې کټکې الله وی دا مخلوق ما ترانځ دې کوي او دا شرک مکوي توحید اومنئ پیغمبر اومنئ دی نه منی الله وی خپل ولی اوساتئ دی خپل ولی کټکئ ایو صلوی الله حکم کړی داغه د پیوسوالی او دی لګیا دی کټکئ خپل ولی کټکئ الته کې غبل راغې کافر راغ ابو جهل راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وی قطعت ارحامنا تاسو موږ خپل ولیانې کټ کړې خپل ولیانې په دین باندې مضبوطیږي کله کیږي چې کله یو طرف ته بی دینی دا یو طرف ته دین دی دا خپل ولی کټ کیږي بیا ولې حالت کې خو هغه نه ساتي کنه په دین کې دادی چې خپل ولی وساته دلته کې وسوم دي سیدا کله چې یو طرف ته دینداری دا بل طرف ته بی دینی دا هغه دیندار خلکو کړه چې یو سړی راشي نو دا خپل د چا دی د سړی خپل له نال دغه ورسره پکې چې واپس لاړ شي نال دغه هغه بیٹک کې کینولې خاطر مداري کړي چې واپس لاړ شي د بګلې شروع کی زه تله مو هغه نه دی وست ما دغه تعلق نه کیږي هغه خو ستر کوي او پرده کوي زه بار بیٹک کې کینولې ما دا بعض خلک داسي او کله چې نیکان خلک
هغه ته راځه ک دنه نه زه دنه چل کوم دنه ما څه کار دی زه تا پسې راغلی م تا سره بهر بیټک کې کینم جماعت کې کینم په لاره کې کینم کوڅه کې کینم چې دیندار سړی یا به تا سره بهر کیني بل چې نه وي ما به دنه د ګوټ ته بیا وي دا بیا نه کېږي دا خبره ورانېږي ویفسدون فی الارض او دی فساد کوي په ځمکه کې یا دی په ځمکه کې څومره فسادونه کېږي تخریب کېږي کلی ورانولی کېږي کورونه ورانولی کېږي دا ټول فسادونه دي شرک کولی کېږي فساد ګڼې معنی قرآن کریم ذکر کړي دا یې پکې هم ویلي چې کورونه ورانولی کېږي ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وي بادشاہان چې کله په یو ملک باندې حمله وکړي نو هغه ملک خراب توراب کی کلی وران کی دانګي فساد دې ته ویل چې یتیم مال خلق خوري دې ته فساد وي شرک ته فساد ویلی د پیغمبر خلاف ته فساد ویلی توحید خلاف ته فساد ویلی د قران کریم خلاف ته فساد ویلی نو یفسدون فی الارض دی فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي آخری تاوانیان دي بس ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضه یقینا الله نمن کیږي د بیان ولو د مثال د ماشینا فما فوقها یا لا پاس د ماشینا فاما الذين امنوا ها کسان چې ایمان راوړل فیعلمون نغی پویږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی دا مثال پورا دی بیان دی ثابت دی رښتیا دی من ربهم د دې رب د طرفنا واما الذين كفروا اوارا کسان چې کفر کړل فیقولون ناغي وای ما زاراد الله بهذا مثلا سې اراده کړل الله په دې مثال بیان ول سره یذل به کثیرا گمراه کې الله په دې سره ډیر ویادي به کثیرا او هدایت ورکې په دې سره ډیر وتا یادا وای یذل به کثیرا ظاهری الله د دې قران کریم په سره باندې گمراهی د ډیرو ويهدي به کثیرا او مضبوطی الله په دې قران کریم سره ډیرو لرا وما يذل به الا الفاسقين نو گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان الذين ينقضون عهد الله دا کسان دي دا فاسقان هغه خلق دي ينقضون چې دي ماتي عهد الله لوز د الله من بعد میثاقي رسد په خولو دا غینا ويقطعون او دي کټ کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړل الله پاغه سره یوصل د یو ځای کولو د پیوس کولو ويفسدون في الارض او دي فساد کوي پزماګه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي